السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار تاسو ته د اورمور نیوز افیشل دی طرف نه مخاطب دی په بټۍ کې یو مزدورکاره طبقه داسې هم ده چې هغوی د نکلایي کار کوي د دوی سره د دوی په ژوند باندې او د دوی په دغه مزدورۍ باندې یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم د څه دی؟ نسیم. نسیم اوس یې کوم ځای؟ ورموړ یو خو بس اوسېږو ادیرې سټاپ سره. ادیرې سټاپ سره. او واده دې کړی دی؟ بچي دې شته؟ شپږ بچي مې دي. شپږ بچي دي. دا کار د څومره وخت نه کوي؟ دا څه تقریبا داسې 10-12 کاله به کېږي. 10-12 کاله ګزاره دې پکې روانه ده او که نه ګزاره کې؟ بس ګزاره کوو پوه شولې په دې ګرانۍ کې مشکله ده. او بس څه ټایم راځي؟ منځونو ټایم راځي چې اوړه والو چیني ګران شي، چې چیني والو اوړه ګران شي. بس زموږ د وارې نه بار د هغه لوی الله چلی. هفتې څو روپۍ دلته نه تاسو وباسئ؟ دلته نه د هفتې 6,000 روپۍ علو، خو چې کوره پورې رسو پوه شولې بس لږې پاتې ایله بس کاردارانو له مو ورکړي. سهار تاسو څه ټایم راځي او څه ټایم پورې کار کوئ؟ سهار منځونو ټایم چې راشو 2 پورې لګیو. 2 پورې. په دې 2 پورې تاسو څومره خښته وباسئ؟ تقریبا 40,000 پورې وباسو. 40,000 خښته تاسو وباسئ. په دې لاسګاډي کې تاسو څومره خښته اوسئ وړه؟ 100 خښته. او 100 خښته وباسو. 100 کم از کم 300 کیلو وزن خو بي. دا کار لکه کارونه خو کارونه روزګارونه خو ډیر دي، نو دا تاسو په شوق باندې کوئ که نه بل کار ته تاسو سوچ نشته؟ بل کار ته مو سوچ شته دی خو میلاویږي نه. بس دا د بټۍ روزګار دی بس لګیو پکې چې څه قسمت یې رارسي. باباجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم د څه دی بابا؟ سیفور خان. سیفور خان د کوم ځای؟ منګه خو د دې اټۍ کړي جی 5 سره دغه دلته نکلئ کې؟ او جی. څه ټایم راځي ته؟ منګه خو جی بس منځونو ما لاجونو سار او 2 بجو پورې؟ او 2 بجو پورې. ته څومره خښته وباسي؟ یاره جی بس ما خو اوس دغه تقریبا یو 15,000 وباسو. او جی. بچي مچي دې شته؟ بچي شته. او جی. څومره دي؟ یاره بس خو زلمي دي اوس پکې ماشومان هم شته. او جی. نو بابا ستا د عمر خو لکه د دې که د مزدورۍ هم دی خو لکه د دې کار خو نه دی، نو څنګه داسو دې ته غاړه ایښې ده؟ نو بس یاره جی دا کار موږ مخکې نه هم کړی دی خو لکه اوس مجبوري ده، نو خرچې ډېرې شوي دي. بس کار پرې نه کېږي. په ټیم چې څه ګټي په هغې کې لنډ نه چلېږي. موږ د مزدورۍ نه راوځي. او جی خرچې دي. نو بچي درته داسې نه وایي چې یاره بابا بس ته وایي راته خو بس ما له خوند نه راکوي کلي کې چې زه روزګار وګرځم. بس زه خپل همت کوم. هغه د ښځو خبره داسې خش په ورځ چې راشي داسې لکه د روجي میاشت راشي که نه، په دغې کې خو بیا ډېر خلک زکاتونه وباسي، هغې کې دله څوک څه درکوي؟ یاره جي مونږ نه دي راکړي. بس مونږ غوښتي چا نه دي او په خپل ترې نه غواړو ورکوي نه هغې څوک نه کوي دا شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو ښه؟ نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ نوم مې عثمان دی او یم د باغوانان. باغوانانو سکول دې ویلی دی؟ او د خیر سکول هم مې ویلی او تر 9 پورې مې ویلی. او جی. نو چېرته بل څه داسې کار روزګار نه و؟ یاره جی بس نه میلاویږي او دا غریبي نو څه به کړې، مجبوري ده. واده دې کړی دی؟ او د خیره 2 زامن مې دي. نو د عمر د تا د واده و؟ یاره جی بس د مور پلار یو زوی یم. مور پلار دې ژوندي دي؟ او د خیره 2 بچي مچي دې شته؟ 2 زامن مې دي مال د خدای. ها ته د مور پلار یو زوی کور مور خپل دی؟ او د خیره کور خو مې خپل دی. ها د مور پلار یو زوی لکه زما بقول د دې کیمرامین
چې یو زوی خو ډېر نیازبین زوی نو آیا دا مور پلار چې کوم دي دوی ستا د کار ته ګوري یا دې حالاتو کې تاسو ګوري خفه کېږي؟ ډېر خفه کېږي ولې نه خو چې لاړ شو بس ډېر بې سوری خو څه به کې او چې یو قرضدار یې او څه کېږي نه نو خو ده. ته د کوم ځای وروره؟ زه خو هم د دې سپین پول یم انډیواله. بچي دي څو دي؟ بچي مال د خدای 15. او دا څومره وخت چې دا کار کوي؟ تقریبا یاره 12-13 سال کېږي. 12-13 سال لکه دا اوس خو دا داسې انتهایی ګرمي چې دا تاسو د شپې نشئ کولی دا کار؟ د شپې دی کې دا خښته بره سره راځي نو د شپې نه ورکوي اجازت به د ورځې کاري او ګرمي ده والله بس څه به کوې مجبوري ده. نو دلته نه چې ته د زیارت په ورځ باندې څومره پیسې یوسې نو هغه چې ته لاس کې والې یا 15,000 یا 6,000 یا 10,000 یا 2,000 3,000 هغه پیسې چې د دلته نه ته والې نو دا هفته پس خو به ورته تا ځان هم ډېر قرضداری کړي قرض دې پې خلاصېږي او یا هغه د کور سودا دې پې پوره کېږي؟ هېڅ هم پې نه کېږي والله چې باقیدار د یو هفتې نه بلې هفتې له بس باقیدار رواني خو بس خپل لینډ چلو نو څه به کې غریبي ده. په دې بهر ملکونو کې خو لکه هغوی داسې خیرات زکات وباسي چې هغوی سره په چم ګوند کې کم ناچاره ناداره ضرورتمند خلک وي نو هغوی وایي په مونږ باندې حق د دې سړي دی اول مسلماني هغوی هغې ته وایي انسانیت هغوی هغې ته وایي. تاسو سره څوک لاس امداد نه کوي؟ یاره خدای شته که اوسه پورې چا تانیز هم راکړی او نه یې داسې ویلي دي چې تاسو څنګه حال کوي او څنګه نه او ټوله روجم د شپې دا خو مونږ خو بیا هم خیر دی بابا ته وګوره په سپینه ګیره لګېد مونږ خو بیا زه بیا هم ځان نه وګټو که 2-3 روپۍ هفته خو به دی بابا ته وګوره او ټوله روجم والله چې شپې کارونه کړي دي او نه والله که څوک راغلي چې صحیح حساب دی او نه چا پیسې میسې داسې. ستا عمر څومره دی؟ یاره زما که ډېر عمر دا 32-33 سال وي او ګیرې 32-33 سال کې لکه ستا سر هم ټول سپین دی او ګیره دې هم په سپینېدو ده. نو ګیره به سپینېدې نه چې پیسې نشته دی او بچي کور کې را په غاړه دي غم دغه به کوې نو خامخا سپین او داسې ادا راته ووایه لکه ښه شپه ورځ راشي داسې د اختر لکه دې مزدورو باندې تاسو بیا د اختر چوټۍ هم راشي نو بیا دا بچي د نه ډیمانډ کوي چې یاره مونږ له جوړه جامه پیزار تاسو دې زړه کې څه وایي؟ خدای شته چې ولې نه کوي والله که دې اختر کې م والله لورګانې مې دي څلور یو مې زوی دی یوې له مې هم نه دي کړي لا اوسه پورې او نه دی وړوکي کې او نه دا غټ چې را روان دی بس خالي دا چې او روټۍ چې وله میلاو ګدام ډېره دا چې وایي چې په تقسیمونو د قسمت پورې خندا راشي او بعضې خبرې داسې واورم چې ژړا راشي او د کلي خانه د کلي خانه ته د خېټې غم نه څه خبرې زمونږ بچي چې ډوډۍ ویني پکې سا راشي کوم د کلمې خاوندان چې دي او کوم هغه د خیرات زکات هغه د مخ مورد د ویشلو واله دي هغوی ته مونږ صرف دا خلک په ګوته کوو چې د بابا ته وګوره د دې بابا د عمر ته وګوره د دې سپینې ګیرې ته وګوره ښه دقسې دا نور نوجوانان په دې کې داسې هلکان دي چې د دوی دا ژوند چې کوم دی دا د مزدورو نه دی دا د کیل کود دی د څه وجې نه دلته راغلي دي د دغې وجې نه دلته راغلي دي چې لکه دغه پکې اوس یو د پلار مور پلار یو زوی دی او نو که دا مور پلار له دا یو نسی هغوی به څه که یو داسې بل د کلمې خاوند چې کم دی او د نوم مسلمان چې کم دی هغه هم په دې خپل چم ګوند کې نظر نه اچوي دا خواران غریبانان دی دوی په نظر باندې نه راځي دوی سره مرسته نه کوي دا خلک به کوي څه او دا خلک به خوري څه خو دا د کمرې په سترګه باندې د دې خلکو د ښودنو د دوی نه چې مونږ دا د نوم تپوس کوو د زیات تپوس کوو مقصد مو صرف دغه دی چې د کلمې خاونده که تا سره څه وس دس دې رسي الله سره لږ تجارت وکړه که نه موسی علیه السلام په لار باندې روانو د الله تعالی راز لتلو نو یو سړی په لاره کې ناستو نو دې سړي په باندې اواز وکړو چې ای موسی ته د خپل رب ته ووایه چې تی مال راکړه نو تی بیا دې ما نه واله ستا رب دې مال راکړي دا دې بیا زما نه والي په لاره کې ناستو یو فقیر سټایل کې خو څه وخت چې تیر شو نو دغه سړی چې کوم دی موسی علیه السلام ولیدو چې دا څه پوزیشن د بدل شوی او الله تعالی ورله څه بې بها ورکړي وه نو وایي موسی علیه السلام چې الله تعالی سره راز کولو او ورته وویل چې پروردګاره ده خو ډېر یعنې جابرانه الفاظ استعمالول یو تکبر یو غرور چې ستا خدای دې مال راکړي او دا دې بیا زما نه والي الله تعالی موسی علیه السلام ته ووایي چې دې سړي ما سره تجارت شروع کړی دی
دله چې زه 100 روپۍ ورکم 50 دا په خپل خوري 50 په خوارانو غریبانو خوري دله چې زه 100 روپۍ ورکم 1500 په خپل خوري 1500 په خوارانو غریبانو خوري د هغې نه الله تعالی د هغه درجات څه چې ورځ یې مخه کنو د کلمې خاونده دا خلک چې کوم دي دا تاسو ته سترګې په لار دي خو مګر په دغه لار باندې څوک ویني نه نو د خدای په خاطر باندې او د الله رضا په دې خپل زړه کې واچوي او یو بطور یو ښه مسلمان ځان په دې سیز باندې ثابت کړي او الله سره تجارت په دغه خبره باندې شروع کړي چې د خواران غریبانان خپل نظر لاندې ساتي او دوی سره مرسته کوي په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار سره د خپل ټیم اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ